سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة النحل 48 نمبر آیات تے 78 نمبر آیات د سورة النحل. دیزی نمخ کی اللہ جل شانہ د څلورو قسمو عذابونو ذکر وکړلو چې دا خلک د ګناه تدبیرونه کوي، ګناهونه کوي، د ګناه دپاره سوچونه کوي. الله فرمای آیا دوی د داسې عذاب نه په امن کې شو چې الله به دوی په ځمکه کې نه باسي. الله به ځمکې ته حکم وکړي چې دا خلک ځان ته راښ کا. د الله په طاقت کې دا شته دی. یا پې د برې نه اور راووري، کاڼې راووري. الله فرمایي دا خلک دې نه په امن کې شو. یا د عذاب دوی ته د ورځې راشي، یا ورته د شپې راشي، یا ورته په سفر کې راشي، یا ورته په حضر کې راشي. په هر قسمه صورت کې عذاب د الله نه چې دی نو څوک بچ کېدی نه شي. خو بیا یې وفرمایل چې الله عذاب ولې نه راولي؟ ځکه چې الله ډېر مهربانه رب دی، ډېر شفقت کوونکی رب دی، او د هغوی رحمت دا په غضب باندې غالب وي. سبقت یې کړی دی. د رحم معاملې دا ده چې اوس عذاب نه راولي. فرمای اولم يروا الى ما خلق الله. الله اوس فرمای ګیلی په شکل آیا دا خلق نګوري الى ما هغه سيزونو ته خلق الله چې الله پیدا کړی دي من شيء د سيزنا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل چې سایه د هغې سورې د هغې راځي د ښي سیډ نه د ګس سیډ نه سجد لله په داسې حال کې چې سجده کوونکي وي الله ته وهم داخرون او د ذلیله. یعنی الله جل جلاله فرمایي دا خلق دی سوري تم سوچ نه کوي. دا سورې چې دی دا هم الله جل شانه ته سجده کوي. د سجدې نه مراد یا خود تابعداري ده چې دا سایه چې د دام د الله تابعدار وي. سار چې وګورې نور راوخیږي نو دا سورې داسې یو طرف ته وي، بیا چې کله نور پرې وځي نو دا سورې بل طرف ته وي. او دی هم الله ته عاجزي کوي، زاریانې کوي، فریاد کوي. نو بل دي ګرایي که نه چې دا نور چې دی دا کله ورځ تېره شي نو دی د الله په دربار کې سجده ولګوي د سبا د راختو دپاره. نو دا هم الله ته زاریانې کوي، منتونه کوي. یو نه یو ورځ به د نور ته اجازت میلاو نه شي او ده ته به وویلی شي چې د کم طرف راغلی او په هغه طرف واپس لاړ شه، نو دی به واپس لاړ شي. د دې نه بس چې کله دی واپس اعاده وکړه واپس راغلو نو بس بیا نه ده چې ایمان معتبر دی. که دغه ټیم کې څوک مسلمانېږي ایمان معتبر نه دی. که بیا یو سړی ډېر وایي چې دوست توبه وباسم او نیک اعمال کوم
نو دغه ټیم کې بیا نیک اعمال چې دي توبه ویستل دا د معتبر نه دي. الله فرمایي لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. نو سورې دا هم د الله تابعدار وي. او یاتنا مراد سجده مشاکلتن ده، اول یو طرف ته بیا داسې منځ شي، بیا داسې ښکته لاړ شي، لاول لږي بیا ډېر شي، بیا مکمل را ډېر شي. دا هم داسې لکه دی چې مونځ کوي. سوري مثال دیو جنا مفسرین فرمایي که امام جساس رحمت الله علیه وایي بیا سه تعجب په دې کافر دی چې د دې سورم الله ته سجده کوي او دا خلق الله ته سجده چې دین نه نه کوي. او نور مفسرین هم فرمایي چې سه تعجب په داسې خلکو باندې چې د هغې سوري دا هم الله ته سجده کوونکي دي او دی الله ته سجده نه کوي. یعنی دی هغه سورم د الله تابع دي، هر چیز چې دی نه دا د الله تابع دی. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض. او خاص الله ته سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي، وما في الارض او هغه څه چې په دې ځمکه کې دي. من دابه د هر یو درنده سره هر چیز دا چې دی نو دا الله ته سجده کوي. په اسمانونو کې دي، کو نور دی، کو ستوري دي، کو سپوږمۍ ده، دا ټول په ټوله الله ته سجدې لګي، تابعداري کوي. او کو په ځمکه باندې انسانان دي، نور ځناور دي، والملائکه او فرښتې هم. نو په دې ما په سماوات من دابه کې خو فرښتې بیا ولې ذکر کړی؟ د دې ته اشاره وکړه چې کفار مکه به وي فرښتې دا د الله لونه دي. الله ځکه ذکر کړل دلته چې دا زما لونه نه دي بلکې دا هم بندگان دي، دا هم بندگان دي. او څومره لوی مرتبه والا دي، او حال دا چې دی عبادت د الله کوي وهم لا یستکبرون. او دی بیا هم تکبر چې دی نه دا نه کوي، عبادت کوي، عاجزي کوي، د هر قسمه ګناه نه دا محفوظ دي، معصوم دي. تکبر هم یو ګناه ده، دوی د تکبر نه محفوظ دي، معصومین دي. دینه معلومه شوه چې شیطان چې نو دا د فرښتو د جنس نه نه بلکې دا د جناتو د جنس نه. یخافون ربهم او دوی یریږي د خپل رب نه، من فوقهم د غلبینا د قهرنا. من فوقهم معنی کې برو کې چې د برې د طرف نو دې کې د الله لپاره جهاد ثابتېږي چې الله بره دی. نعوذ بالله دا د مجسمه عقیده او دا کفریه نظریه ده. الله د جهادو نه منزه دی. دې معنی به څه کوو؟ دې معنی به دا کوو چې الله غالب دی. ويفعلون او دوی کوي ما هغه کارونه یؤمرون چې د کومو کارونو ورته حکم کړی شوی دی. فرښتې په هغه خپلو کارونو کې کوتاهي چې دنه دانه راوړي. انسان ته څه حکم شوی دی؟ انسان ته د عبادت حکم شوی دی. انسان د الله د معرفت لپاره صرف دی، د الله د معرفت لپاره دنیا ته راغلی دی به الله پیژني، د الله معرفت په حاصلوي. نن خلقو الله پرې ښود دی او نور شیزونو ته متوجه شي. بیا تقریبا یو 2 غنټو له فیسبوک بند شوی او خلکو داسې یو غوبل راغستی وي فیسبوک بند شو. الله دې وکړي چې غونډ عمر دپاره بند شي، خلک واپس د خپلې زړې مسلمانۍ ته راشي. او دا سوچ نشته دی چې تقریبا یو روژه تېره شو، دا د دویمه روژه راغله چې یو روژه او بله روژه چا قرآن کولاو کړي بیا یې نه کولاو کړي. او بعضې بدبخته پکې داسې وي چې هغې په هغه روژه کې هم نه راځي، صرف لډوګانو باندې روژه لنډوي، لډو وکړي، جواري وکړي،
ولې لکه مړه وي روژه لنډه نو روژه خو الله دې دپاره راوسته چې ته 11 میاشتې لکه د نورو ځناورو په رنګې وسرېدې دا یو میاشت د الله عبادت وکړه او په صحیح طریقې سره یې وسوکه د هر څیز نه ځان راوزګار که او راشه الله ته سر په سجده شه منځونه وکړه فرض منځ وکړه یو فرض پکې په اویا قبلېږي نفلونه وکړه نفل پکې په فرضو بدلېږي تراویح وکړه تراویح کې یو ختم کول دا سنت دي ختم پکې وکړه او چې د چا د ډېرو وس کېږي ډېر هم کولی شي لیکن یو پېره ختم کول دا سنت دي په تراویح کې نو دې خوا عبادت ته متوجه شو روژه راغله اوسه پورې موږ نه کوم کمې کوتاهۍ په عباداتو کې شوي وي روژه راغله چې روژه کې هغه کمې کوتاهي د ځان نه وباسو او په صحیح طریقې سره عبادات چې دي نو دا شروع کړو الله دې په دې خبرو ته عمل وکړي